فرمایي فرشتو په هغه وخت کې وویل چې مبارک هغه امت دی په کوم امت باندې به چې دا قرآن نازلیږي او فرشتو فرمایل چې مبارک هغه زړونه دي چې کوم زړونه به دا قرآن محفوظ کوي او هغه ژبې مبارکې دي چې کوم ژبې به د دې قرآن تلاوت کوي. نو قرآن دنیا لا پیدا نه وه، دا امت لا پیدا نه او فرشتو په هغه وخت کې دی امت ته مبارکباد ویلی دي. محترم قرآن چې په کوم ځای کې د قرآن مجید تلاوت کیږي هلته د الله رب العالمین رحمتونه راوریږي. صحابي تلاوت کوي چې کله تلاوت شروع کی خواته ورسره اس تړلی دی، خواته ورسره ماشوم بچی پروت دی، هغه اس ترپکې کی. صحابي بیا تلاوت بس کو، چې کله بس کو اس کلار شو، چې کله بیا تلاوت شروع کو بیا اس ترپکې کړلې، بیا صحابي تلاوت بس کو، بیا چې کوم دی تلاوت شروع کو بیا اس ترپکې کړلې. صحابي تلاوت چې کوم دی بس کو بهر راووتو، د دې یاري نه چې اسنه دا اصلتي وخیو دا بچی را لخو کی. نو چې بهر راووتو نو د کور د پاسه چراغان او پړک او بړکا ده. دې چې کله راغی سحر شو، نبی علیه السلام ته دا ټول حال ووی. نبی علیه السلام ورته وفرمیل اے د عزیر زویا تا به خپل تلاوت جاری ساتو، دا چراغان نو تا پرشتې راغلي وي ستا د قرآن د اورېدلو دپاره. نو که چېرې تا خپل تلاوت جاری ساتلی نو دا پرشتې به تر سحره پورې موجود وي او د مدینې منورې ټولو خلکو به د دې پرشتو زیارت کړی، دا پرشتې به یې لیدلې وي. نو محترمو د دې حدیث نه معلومیږي چې کوم ځای کې قرآن لوستلی شي نو هلته کې چې کوم دی د الله تعالی رحمتونه راوریږي، هغه خلک برکتي کیږي، هغه ځای برکتي کیږي. او چې کله رحمت راوریږي نو رحمت پشان د باران دی، چې کله باران راوریږي دا په یو خاص ځای باندې نه راوریږي بلکې دا په ټوله علاقه باندې راوریږي. نو که د الله پاک رحمتونه په دې جومات راوریږي نو صرف په جومات نه راوریږي، په دې غونډ کلي او په دې غونډه علاقه باندې د الله رب العالمین رحمتونه راوریږي. محترم قرآن ختم شو، قرآن مجید د دې میاشت سره ډیر لوی مناسبت دی. قرآن مجید په دې میاشت کې د رمضان مبارک په دې میاشت کې نازل شوی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله تعالی فرمایي چې دا قرآن چې دا په دې میاشت کې الله تعالی نازل کړی دی. څومره کتابونه چې دي الله تعالی په دې میاشت کې نازل کړي. قرآن مجید دا په لوح محفوظ کې، د لوح محفوظ نه الله تعالی په یوه پیره باندې په لیلة القدر په شپه کې بیت العزت د ډومبني اسمان د پاسه یوه کوټه د هغې ته چې کوم دی الله تعالی نازل. دا قرآن په لوح محفوظ کې غټ غټ لیکلی دی، د غرونو برابر یو حرف چې کوم دی لیکلی شوی دی، او بیا د هر حرف د لاندې چې څومره د هغې چې کوم دی معناګانې دي هغه چې کوم دی لیکلی شوي دي. او بیا د لوح محفوظ نه د مفسر په زړه باندې الله تعالی هغه القا کوي او مفسر د هغې هغه تفسیر او د هغې هغه معنی بیانوي. دا قرآن وړوکي چې کوم دی د اسرافیل علیه السلام په تندي باندې لیکلی شوی دی. نبی علیه السلام لوا جبریل علیه السلام په رمضان کې راتلو او 2 وار به ورته کو. ټول قرآن په 22 کاله 15 میاشتې او 14 ورځې کې نازل شوی دی. علماو چې اندازه لګولې ده نو نبی علیه السلام له جبریل علیه السلام په دې 22 کاله 15 میاشتې 14 ورځې کې 36000 پیرې راغلي. 36000 یعنی د ورځې 2 او 3 او 4 پیرې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام لراغلي دي او قرآن په نازل کړي. نو قرآن دا ډیر اوچت کتاب دی او ډیر برکتی کتاب دی. او څنګه چې موږ او تاسو دا تراویح کو نو د نبی علیه السلام په دور کې دا تراویح نه وي. نبی علیه السلام به ځان له تراویح کولې 20 رکعات یوه شپه یې وکړلې، خلق پر راتلو جمع کېدو به 2 شپه یې وکړلې ځان له، په 3 شپه په 4 شپه نبی علیه السلام د کور نه بهر راونه وتلو. بیا صحابو ته وفرمیل وی زه د دې وجې نه راونه وتلم اسې نه د عمل الله تعالی ته خوښ شي او الله تعالی فرض نه کړي په تاسو باندې بیا به تاسو ته ګران وي.
بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې هغه اصل کې د جنگونو دور او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت او حکومت دا لږ وو څه 2 کاله نو په هغې کې هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې طرف ته توجه نه ده ورکړې بلکې عامو خلکو به جدا جدا تراویح کولې د حضرت عمر رضی الله عنه په آخري دور کې هغه ابی بن کعب رضی الله عنه چې کوم دی دا قاری دی د قرآن دی چې کوم دی راوستو په مصلی باندې ودرو او د ټولو صحابو ورپسې نیت وتړو او د ټولو صحابو مخې ته 100 رکعاته تراویح کړي 100 رکعاته تراویح وکړلې یو صحابي نکیر اونکو یو صحابي اعتراض اونکو چې ته دا 100 رکعاته تراویح ولې کې نبی علیہ السلام خو 3 رکعاته کولې نو د دې نه معلومه شوله دا اجماع سکوتی ده په دې د صحابو اجماع ده چې تراویح دا 100 رکعاته دي 8 رکعاته نه دي او کوم خلک چې د 8 رکعاتو نسبت کوي قیام اللیل نو دا تهجد دي دا نبی علیہ السلام په رمضان کې هم کړي دي او په غیر رمضان کې هم کړي دي په رمضان کې نبی علیہ السلام 100 رکعاته تراویح کړي نبی حضرت عمر رضی الله عنه 3 صحابه راوستل 3 قاریان یو ته وی ته په هر رکعت کې لس رکعات وای چې لس سورت وای نو چې په هر رکعت کې لس سورت شي نو 20 لچ په 10 کې ضرب ورکې نو 200 شو نو بیا چې ول په 30 کې ضرب ورکې نو 6000 آیاتونه شو مطلب دا چې میاش کې به ختم کړي بل کاری ته وی ته په هر رکعت کې 10 سورتونه وای په هر رکعت کې به 10 سورتونه وای مطلب دا چې ته په میاش کې 2 ختمه کړي او بل کاری ته وی تبا په هر رکعت کې 10 سورت وای 10 آیات وای نو قرآن کې 6666 آیاتونه دي کنه نو 30 لچ بیا په 30 کې ضرب ورکې نو 3 ختمه پکې د قرآن راځي نو کو څوک یو ختم د قرآن کوي نو دا چې کوم دی سنت دی کو څوک 2 ختمه د قرآن کوي نو سنت دی کو څوک 3 کوي نو سنت دی او کو دینه ډیر او کم کوي نو جایز دی نو دا حضرت عمر رضی الله عنه دا حضرت علی رضی الله عنه یو پیر په لار باندې تیرېدو او په دې جمعتونو کې تراویح شروع وي حضرت علی رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته دعا وکړه وی الله تعالی دې حضرت عمر قبر دسي منور کی څنګه چې په دې تراویح په قرآن باندې زموږ جمعتونه منور کړي نو محترم بس مولوی صاحب راغله د خبره مختصر کوم خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من قرأ حرفا من کتاب الله چا چې یو حرف ته کتاب الله نه ولست نو فله حسنه نو د لپاره یو نیکی ده په یو حرف باندې ومن جاء بالحسنه فله 10 امثالها او چا چې یو نیکی په ورځ د قیامت راوړله نو الله تعالی د یوې نیکۍ ثواب یو په 10 باندې ورکړي او بیا حضرت علی رضی الله عنه فرمای نبی علیہ السلام بل حدیث کې فرمایي چې زدا نه وایم چې دا الف لام میم یو حرف دی بلکې الف یو حرف دی لام بل حرف دی میم بل حرف دی په دې باندې 10 نیکۍ ملاویږي حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې دا په هغه صورت کې په یو حرف باندې د قرآن 10 نیکۍ دي چې یو انسان بے اودس وي او بغیر د مونځ چې کوم دی تلاوت کوي نو په یو حرف باندې الله تعالی 10 نیکۍ ورکوي وی چې کوم سړی دی په اودس کې چې کوم دی لولي نو بیا په یو حرف باندې ولا الله تعالی چې کوم دی د 10 په ځای باندې 10 نیکۍ ورکوي 10 نیکۍ ولا الله تعالی په یو حرف باندې ورکوي چې په اودس کې لولي او چې کله په مونځ کې په ناسته باندې لولي 25 نیکۍ ولا ورکوي بیا چې په مونځ کې په ناسته باندې لولي په اودس کې ومي په مونځ کې ومي په ناسته ومي نو په یو حرف ولا بیا الله تعالی 25 نیکۍ ورکوي او بیا چې کله په مونځ کې په ولاړه باندې دا قرآن لولي نو بیا ولا په یو حرف باندې 100 نیکۍ چې کوم دی الله تعالی ورکوي نو د حافظانو قرآن چې کوم دی په ولاړه باندې لوست دي ټول قرآن چې کوم دی ختم کړی دی نو په یو حرف باندې 10 نیکۍ بیا دی با او 10 سره چې کوم دی مسواک کړی وي نو په 70 کې ورله بیا ضرب ورکا بیګو ته پټکی والی نو 70 کې ورله بیا ضرب ورکا او ټول قرآن کې څومره حروف دي په لکونو حروف دي نو د دې حساب دا کمپیوټر نشي کولی خو نبی علیہ السلام فرمای من قرأ چا چې اولستو حرفا من کتاب الله یو حرف د کتاب الله نه چا چې اولستو د نه دی فرمایلی چې من سمع حرفا من کتاب الله چا چې وورید یو حرف د کتاب الله
نو دا لوستل او قاری صاحب کړي دي نو دا ټول ثوابونه قاری صاحب ته ملو شو نو دا وروسته خلک په سیاسي ولاړو نو موږ وایو نه موږ سره بل حدیث دی نبی علیه السلام نبی علیه السلام فرمایي من کان له امام فقراءة الامام قراءة له چې د چا دپاره امام وي نو د دې امام دا قرأت د دې مقتدیانو قرأت دی خو محترم بیا موږ ډېر زیات سس یو دلته کې چې کوم دی امام ولاړي او موږ ځان له لبې کوو چې کله هغه رکوع ته ورښکته شي نو موږ پسې نیت وتړو نو دغه قرآن د ده نه فوت شوی دغه ثواب درته نه میلاوي ځکه چې دا قاري امام د دې مقتدیانو امام دی نو د دا قرآن لوستل دا داسې دي چې لکه دا وروستو کسان قرآن لولي نو دا ټول ثوابونه الله تعالی دی ټول ته چې کوم دی ورنصیب وفرمایي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې ماتو ګډو خبرو د عمل کول توفیق راکړي مولوي صاحب تشریف راوړی دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین